یادېږي دا د ادب دا طریقه یادېږي دا ویاله ټنډه او خوږه خبره دا د بخشش یوه ذریعه یادېږي. بنیادي خبره دا ده چې که مشه ده که منصور ده، که تکړه سړی عظیم کلي چې وي که نه پرېږه منصور یادېږي او پرېږه مشه یادېږي. دا نه چې لکه فرض کړه وایي دا مشه منصور سړی ده سړی که دا د عظیم کلي ولې نه وي. دا نظم د عنوان دا د ژوندون مقصد د ژوندون مقصد بدو ته موږ کړو مرکه په دنیا، بدو ته موږ کړو مرکه په دنیا، څومره د بده دا کیسه په دنیا. موږ الله چې کړو پیدا په دنیا، موږ به تل کړو موږ به یو تل خلیفه په دنیا. الله به ګوري عملونه د موږ، الله به ګوري عملونه د موږ چې کوو پټ او په ښکاره په دنیا. کړو به هر وخت موږ نیکي هدایت، کړو به هر وخت موږ نیکي هدایت. دا موږ رسول دا طریقه په دنیا، پیغمبرانو او نیکانو خلکو دعوت یې کړه همیشه په دنیا. نوې کیسې موږ پکې کله منو، دعوت کیسه چې دا زړه په دنیا. مور او پلار موږ کړو، مور او پلار موږ کړو داخل په سکول کړې چې انګریزي تعلیم کوه په دنیا. بل یې په کور کې دا تعلیم راکړلو چې همیشه پیسې ګټه په دنیا، چې معاشرې ته موږ ور ووتلو دا ګډه وډه معاشره په دنیا. هر کس لګیا دا په دولت ګټلو، ویل یې چې هر څه دي پیسه په دنیا. ویل یې سهار نه تر ماښامه پورې پیسې ګټل کوي مزه په دنیا. او خواهش د هر سړي په زړه کې دا دی دا دبدبه او مرتبت په دنیا. مقصد مو جوړ دی د دنیا ګټلو، خیر د حلال حرام کوه په دنیا. شهرت دولت او خواهشاتو پسې د ژوندون پایه چلوه په دنیا. موږ خطا یو ای خطا یو موږ عقلمند نه کړي دا دمدد په دنیا. موږ حیثیت د خدای نایب ودلته، موږ حیثیت د خدای نایب د دلته نه پېژنو خپله عهده په دنیا. په بدو چارو بد اعمالو باندې موږ عهده کړله ګنده په دنیا. موږ بېله مقصدونه جوړ کړل، مقصد دپاره کړو دوکه په دنیا. اصیخه خبره خدای دپاره نه کړو، موږ کوو کیسه کږه په دنیا. نر ښځې دواړه یو خطا له لارې، خدای ته کړو سوال موږ چلوه په دنیا، خدای ته کړو سوال موږ چلوه په دنیا. ځوانان د مشر په باره چې وایي د مشر د سپي غوندې ګڼه په دنیا. لوری له هر سړي خطا دی ځکه لالچ لمن یې کړه خوره په دنیا. مال و دولت به یې له کوره وځي، ګېډه بیا کله سي مړه په دنیا. زمن بیا وي خو تابعدار به نه وي، کور کې به وي ضرور لانجه په دنیا. وي عقلمند خو وي به خلاص له سوچه، کړي به غلطه فیصله په دنیا. دوی ته ګناه په ګناه کله ښکاري، دوی له ګناه نه اخلي مزه په دنیا. که پیسې وګټي او که ویې بایلي خپله مړۍ دوی کړي ترخه په دنیا. سهار اذان سره ځي لوږې په لور، باټیران دوی جوړه په دنیا. بعضې تنظري او چرګان جنګوي، دوی عادت کړي په نشه په دنیا. څوک والیبال باندې پیسې لګوي، راولوي کسان تکړه په دنیا. پیسو ګټلو ته یو چل جوړ ده، دوی دا دنده ګڼي پیشه په دنیا. که د نیکۍ خبره وکړې ورته وایي موږ چا خرا کړه ګنده په دنیا. وایي ته پلار مور موږ ته مه جوړېږه، په موږ الله اچوي پرده په دنیا. که وایې ته چې جواري ګناه ده دا د ګناه کبیره په دنیا. وایي چې تا عمر ته ورسېږو بیا له ګناه به کړو توبه په دنیا. تا کړې کړې په ځوانۍ کړي دي، اوس په موږ سترګې پټوه په دنیا. که ته نور څه ورته ووایې واوره، له موږه څه خلک نشته په دنیا. له جوارګر ډاکو قاتل جوړېږي، ډېر کړي د ښځې زر ګڼه په دنیا. ښځې بچیو هم کپړې خرڅوي، په هغه نه کوي اسره په دنیا. کله چې ساړ سي لیونی ترې جوړ سي، د قتل هم کوي دنده په دنیا. د شپې په وخت د لارویونه جوړ سي، په مسافر اچوي ډاکه په دنیا. چې په لاس ورشي څه پیسې ډاکه کې خرڅوي په نوي کول نشه په دنیا. څوک جوارګر څوک نشیان جوړېږي، څوک قاتلان سي شپه په شپه په دنیا. دغه ناسور د معاشرې دپاره د حل طلب دا لانجه په دنیا. له دې نه موږ ککړې سترګې پټې، خدای به کړي موږ شرمنده په دنیا. دا معاملات 70 حصې دي خلکه،
دا معاملات 70 حصے دي خلکا سزا برک د خدای ښکاره په دنیا هر سړی ځان ته خیر له خدای غواړي کور چې ولاړه کشاله په دنیا قسم دې بچ له دې عذاب بنسو قسم دې بچ له دې عذاب بنسو سوځېږي وچ سره لمده په دنیا د ژوند مقصد جوتول پکار دي د ژوند مقصد جوتول پکار دي راځئ چې وکړو څه کیسه په دنیا دا نن په ما سبا په تا به وشي دوی ته پکار د نن ډنډه په دنیا په دغه ځان له خدایه خلاص به نه کړې چې زه پیدا وم ساده په دنیا چا دا زما خبره نه اورېده زه وم بې واکه بې فایده په دنیا په غټو سترګو ځان نه بت مه جوړه په غټو سترګو ځان نه بت مه جوړه بوتان دي کاڼو مجموعه په دنیا چې خدای رسول نه ځان غړوي چې خدای رسول حکم نه ځان غړوي چې خدای رسول حکم نه ځان غړوي هغه کیندي ځان ته کنده په دنیا ظاهره ژوند مقصد یو دا وګڼه د خدای رسول سنت ساته په دنیا